أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه لیسن نمبر 30 دی د 9th کلاس میتھس دپاره او نن به مونږه ایکسرسایز 3.5 کې کوېسچن سلف کوو. په دې کې کوېسچن نمبر 1 درکړی دی، وایي چې یوز logarithmic properties to simplify the expressions. The expressions یې درکړي دي log of 7 under root to the base 7. Logarithmic properties یا logarithmic laws of logarithm دا استعمالول دي او دا کوېسچن سلف کول دي. اول چې تاسو ته کوم logarithmic properties یا laws of logarithm دي، په دې کې زموږ سره اولنۍ لا چې کله دوه نمبرز په ملټیپلیکیشن کې او د هغې لاګ اغوستی شوی، مثال په طور لاګ اف ام ان او ټو د بیس ا، لاګ اف ام ان ټو د بیس ا، نو دا زموږ سره برابري لاګ اف ام ټو د بیس ا پلس لاګ اف n to the base a. جدا جدا لاګ مونږه د دغو دواړو واخلو او دواړه په سم کې یعنی په جمع سره ولیکو، دواړه زموږ سره ایډ کیږي. لاګ اف m to the base a پلس لاګ اف n to the base a. دغه شان که دوه نمبرز په ډیویژن کې او د دې یو لاګ اغوستی شوی دی، نو تاسو جدا جدا لاګ واخلئ او ډیفرنس واخلئ. لاګ اف m to the base a ماینس لاګ اف n to the base a. بل پراپرټي چې کله د یو نمبر پاور او د هغې دپاره لاګ اغوستی شوی لکه لاګ اف m power n to the base a، نو مونږه دا پاور د دې لاګ نه مخکې راوړو، یعنی n times log of m to the base a. دغه شان بل یو پراپرټي داسې استعمالیږي چې log of m to the base a and to log of n to the base m، نو دا به زموږ سره برابري د log of n to the base a. دې ځای کې تاسو وګورئ د یاد ساتلو دپاره چې تاسو ذهن کې دا خبره بیا موجوده وي دا لا، نو د دې لپاره موږ داسې وایو چې دا m دلته بیس دی، دلته د دې لاګ اغوستی شوی لاګ اف m to the base a. دا دواړه به ستاسو سره یو شان راشي. دا سپیشل کیس کې چې داسې دوه لاګز د څه نمبرز دپاره اغوستی شوي او دا دواړه لاګ زموږ سره په ضرب کې ملټیپلیکیشن کې، خو دا په دې انداز باندې چې دلته له کم نمبر لاګ اغوستی شوی دی، نو په دې دویم کې دا نمبر دلته بیس دی، نو دا زموږ سره برابري د لاګ اف د دې یو لاګ اف n to the base a. دا دواړه کم چې یو شان دي دا دواړه مونږه ته ډراپ کو، نو زموږ سره لاګ اف n پاتې دی خو بیس خو نشته، نو بیس به ورسره دا لګي. د دې ویریفیکیشن کیږي، خو دلته ویریفیکیشن ضرورت نشته چې تاسو صرف دا لا تاسو ته داسې یادئ چې دوه پیرې لاګ اغوستی شوی، د یو نمبر دپاره لاګ، د بل نمبر دپاره لاګ، خو دا په دې اندازې
چې دلته د کم نمبر لاګ اغستی شوی نو په دې دویم کې دا نمبر بیس په طور باندې استعمال شوی دی. نو دا دواړه تاسو د خپلې اسانۍ دپاره په دې کراس راکاږئ. دا دواړه تیر ډراپ شو نو لاګ اف ان پاتې دی او بیس ا پاتې دی. نو دا به زموږ سره په دې انداز باندې جوړ شي. دغه شان یو بله لا د دې فارم دی، دا یو او دویمه د ډیویژن دپاره موږ داسې استعمالو چې لاګ اف n to the base a or log of m to the base a. دلته به بیس یو شانی نو بیا دا تاسو برابر لیکلی شئ log of n to the base m. دې کې دا یاد ساتئ چې کله په ډیویژن کې لاګ اغستی شوی د څه نمبر یو نمبر n دی بل m دی، خو بیس په دواړو کې یو شان دی. ا بیس په برني نیومریټر والا کې هم دی، ا بیس په ډینامینیټر والا کې هم دی. نو په دې صورت کې تاسو لاګ اف دا n او بیس به ورسره دلته چې کم نمبر لاګ اغستی شوی دا به ورسره بیس واخلي. نو دا 5 پراپرټیز چې تاسو ته یادي په دې به مونږ کوېسچن سالف کوو. د دې نه علاوه مخکې مونږ ویلي چې لاګ زمونږ سره دوه قسمه استعمالیږي ډېر زیات، چې یو ته مونږ کامن لاګریتم وایو او بل ته نیچرل لاګریتم وایو. نو د کامن لاګریتم او د نیچرل لاګریتم په منځ کې ریلیشن هغه هم د ځان سره یاد ساتئ. ابجکټو ټایپ دغه کې دغه پکاریږي چې log of x to the base 10 دا زموږ سره د 1/2.302 او natural log of x 1/2.302 into natural log of x. natural log موږ په ln سره ظاهرو. نو دا د کامن لاګریتم او د نیچرل لاګریتم په منځ کې ریلیشن دی. نو دا هم د ابجکټو ټایپ دپاره دا خبره یاد ساتئ. او اوس موږ دغه لاز به استعمالو، د دغه په مدد سره کوېسچن سالف کوو. دا موږ داسې هم لیکلی شو د سکویر روټ په ځای باندې 1/2 پاور مونږ ولیکو. بیا یو لا مونږ دلته ویلې چې کله د یو نمبر پاوري د هغې لاګ اغستی شوی نو دا پاور مونږ د دې لاګ نه مخکې راوړو په دغه کې دا تړ نمبر لا. نو مونږ به داسې ولیکو چې 1/2 لاګ اف 7 پاتې شو ټو د بیس 7. بل دا خبره یاد ساتئ چې لاګ اف 7 to the base 7 دا د 1 برابر وي. لاګ اف 10 to the base 10 دا د 1 برابر وي. لاګ اف 2 to the base 2 دا د 1 برابر وي. لاګ اف 3 to the base 3 دا د 1 برابر وي. نو داسې هر نمبر چې د هغې مونږ لاګ اخلو او هغه نمبر دلته بیس همي نو بیا دا ایکول ټو 1 وي. نو لاګ اف 7 to the base 7 دا د 1 برابر شو. نو 1/2 into 1 دا زموږ سره د 1/2 آنسر شو. بیا په دې کې پارت 2 تاسو له درکړی دی لاګ اف 1/2 to the base 8. مخکې تاسو اکسپوننشل فارم کې یو نمبر لیکلو طریقه ویلې وه. د 1/2 نو د 2 په ځای باندې زه که 8 ولیکم، د 2 په ځای که زه 8 لیکم نو د هغې دپاره به بیا زه کیوب روټ اخلم، ځکه چې کیوب روټ اف 8 د څه برابر دی؟ د 2 برابر دی. نو زه داسې لیکلی شم چې لاګ اف
1/8 خو د دې به کیوب روټ واخلو مطلب 1/3 پاور به ولو او ټو د بیس 8 دا مې ولې وکړو دا د دې لپاره چې دلته کم بیس استعمال شوی نو چې هغه دلته زمونږ سره د دې نمبر په دغه کې راشي نو بیا موږ څنګه چې مخکې ویل چې لاګ اف 7 ټو د بیس 7 د 1 برابري لاګ اف 8 ټو د بیس 8 د 1 برابري د دغه دپاره دا یو شان کول غواړم دا 8 پاور 1/3 ډینامینیټر کې دی دا چې موږ نیومریټر ته خیجو نو پاور به د دغې نیګیټیو پاور به بیا لګي نو 8 پاور خو دا به -1/3 ولګي په ډینامینیټر کې +1/3 پاور نیومریټر کې چې لیکو -1/3 به لګي دا پاور به اوس د دې لاګ نه مخکې موږ راوړو ځکه چې تړ لا یا پراپرټي تاسو ویلې ده چې کله د یو نمبر لاګ اخیستی شوی د هغه نمبر پاور هم نو دا پاور به د لاګ نه مخکې راوړو نو -1/3 log of 8 to the base 8 نو دا د 2 په ځای ما 8 پاور 1/3 یعنی کیوب روټ د دې وجې لیکو چې دا دواړه نمبرز بیا زما سره یو شان راشي نو دا د 1 برابري نو دا به شي -1/3 into 1 دا ولې بیکاز log of 8 to the base 8 equal to 1 نو انسر فاینل انسر به زموږ سره -1/3 جوړ شي د دې ویلیو دا درې نقطې چې کوي چې کله دا دوه نقطې بره یې دا یوه د لاندې نو دا د بیکاز دپاره استعمالي او چې دا یوه نقطه پې د پاسې دا دوه لاندې نو دغه بیا د دیر فور دپاره استعمالي دلته دا د بیکاز سمبل دی बल थर्ड पार्ट ये रखड़े दे log of 1000 under root to the base 10 that also log of 10 cube the 1000 په ځای موږ 10 cube لیکلی شو او د سکویر روټ په ځای 1/2 پاور او بیس هم دغه خپل 10 ولیکئ بیا کله چې یو نمبر پاور یو بیا یو هول پاور بلی نو دا دواړه پاورز ملټیپلای کیږي نو 3 او 1/2 دا دواړه چې ملټیپلای شي نو 3/2 بشي log of 10 power 3/2 to the base 10 بیا مونږه د لاګ دغه تړله استعمالیږي چې پاور یو نمبر پاور نو هغه پاور مونږ د لاګ نه مخکې راولو نو 3/2 log of 10 to the base 10 مونږ دا ویل چې log of 10 to the base 10 د 1 برابري نو 3/2 and to 1 او دې ته دلته ولیکئ because log of 10 to the base 10 equal to 1 دا زموږ سره د 1 برابري نو دا به زموږ سره 3/2 د دې انسر شي بیا فورث نمبر کې وایي log of 3 to the base 9 او plus log of 27 to the base 9 په دې کې تاسو دوه لاز یو لا پکې بل هم استعمالولی شو چې دا دوه ځای لاګ اخیستی شوی په منځ کې ایډیشن دی نو دا اول مونږه په سنګل لاګ کې ولیکو کله چې یو نمبر دوه ځای لاګ اخیستی شوی د 27 ځان له لاګ دی د 3 ځان له لاګ دی
نو دا لا چې موږ وویله چې log of m to the base a plus log of n to the base a. اوس دغه کوېسچن چې راکړم دا موږ له دا سایډ راکړی، نو د دې نه موږ دا سایډ واپس جوړولی شو. څه چل به وکړو؟ یو لاګ به واخلو او دا m او n به دواړه په ضرب کې ولیکو. چې کله په مینس کې جمع وه دلته جدا جدا لاګ په مینس کې پلس ساین و، نو بیا به موږ دا دواړه نمبرز په ملټیپلیکیشن کې والو او یو لاګ به واخلو. نو دغه لاګ چې موږ استعمال کړو نو دا زموږ سره برابر دی د لاګ آف 27 into 3 یا 3 into 27 دواړه یو شی دی to the base 9. اوس دا 27 او 3 ملټیپلای کوي دا 1 تیندونه چې 7 دا به 81 شي to the base 9. بیا د دې نه د 81 په ځای باندې تاسو 9 سکویر لیکلی شئ، نو دا به موږ ولیکو log of 9 سکویر to the base 9. اوس دا 2 د دې نه مخکې راولئ، دا به شي 2 log of 9 to the base 9. بیا 2 په خپل ځای ولګېدو او log of 9 to the base 9 دا د 1 برابر دی، دا به زموږ سره د 2 برابر شي. او دې ته دلته حواله دا ورکئ چې log of 9 to the base 9 equal to 1. بیا 5 نمبر پارٹ درکړی دی log of 1 over 0.0035 whole power minus 4. دا ستاسو برابر شي. اول دا د ډینامینیټر نه نیومریټر ته وخېجوئ، نو دا پاور به زموږ سره پازیټیو شي. دا به شي log of 0.0035 او whole power plus 4. دا 4 د لاګ نه مخکې راولئ، 4 into log of 0.0035. بریکټ ته ضرورت هم نشته. اوس د دې به مونږه لاګ اخلو. نو د لاګ اخیستو دپاره دلته دا ځای زموږ سره ریفرنس شو. د ریفرنس او د ډیسیمل په منځ کې 3 ډیجټس دي. نو کریکټریسټک به زموږ سره 3 شي، خو 3 پازیټو کې نیګیټو. نو چون کې ریفرنس زموږ سره په رائټ سایډ باندې دی، ډیسیمل په لیفټ سایډ باندې دی، نو دا به نیګیټو. او بیا پوینټ ولګوئ. اوس به 2 ډیجټس راخلی، د دریم ډیجټس لاندې به ګورئ. خو دا 0 خو هم زموږ سره ډیجټس دي، خو داسې د هغه ځای نه به تاسو شروع کوئ کوم ځای کې چې یو نان 0 ډیجټس تاسو سره په کوم ځای موجود دی، نان 0. نو 3 زموږ سره نان 0 دی، نو 3 او ورپسې بل ډیجټس، نو که هغه 0 او که هغه بل څه نمبر وي. خو دا دواړه زیروز دي، نو دا نشو اخیستی. تاسو به هغه ځای ته ځئ کوم ځای کې چې نان 0 ډیجټ شروع کیږي. نو اولنی نان 0، نو که دویم پسې بیا 0 نه خیر دی، دلته 5 دی، نو موږ به 35 راخلو او د څه د لاندې به ګورو، دلته خو درېیمه انسه نشته، نو درېیم موږ بیا 0 لګولی شو. نو 35 به د 0 د لاندې تاسو ګورئ، تاسو له درکړی نه دی دلته 0، خو په دغه ځای زموږ څه 0 دی، نو 35 به د 0 په کالم کې په لاګ ټیبل کې وګورئ. خیال به کوئ چې لاګریتم
او انټي لاګریتم دلته ستاسو سره یو انټي لاګریتم دی او دا د لاګریتم ټیبل دی نو چې تاسو د لاګریتم په ټیبل کې دا وګورئ نو 35 د 0 په کالم کې دا زموږ سره لیکلی 5647 5441 5441 دا نمبر لیکلی دا خبره یاد ساتئ چې کله د دې سره دا نمبر اوس مونږه ملټیپلای کوو دا منټیسا چې دا زموږ سره پازیټیو ده په دې کې او دا کریکټریسټک نیګیټیو ده نو که تاسو ډایرکټ دا 4 د دې ټول نمبر سره ملټیپلای کوئ نو دا کم جواب چې تاسو له درکوي هغه غلط دی ولې غلط دی یوه حصه پازیټیو وه بله حصه زموږ سره نیګیټیو وه او تا دواړه ایکولی ټریټ کړه نو د دې وجې نه بس تاسو جواب غلطیږي پکار څه ده پکار زموږ سره داسې ده چې دا نیګیټیو نمبر چې 3 ماینس دی نو زه به 3 ماینس ولیکم -3 دا به زه جدا کم او دا منټیسه به جدا کم ځکه چې دا نیګیټیو نمبر او دغه پازیټیو نمبر دی او پلس 0.5441 دا مې جدا ولیکله دا مې جدا ولیکه اوس دا 4 بره دې سره هم ضرب کیږي او دا به د دې منټیسه سره هم ضرب کیږي نو 4 چې د دې سره ضرب شي نو -12 پلس 4 چې د دې سره موږ ملټیپلای کوو دا به 4 6 1 7 1 دا به زموږ سره 2.1764 دا به جوړ شي اوس په دې کې دا حصہ 2 دا بیا ستاسو سره یو کریکټریسټک جوړ شو نو دا کریکټریسټک به د دې کریکټریسټک سره مونږ اوس یو ځای کو یو نمبر به لیکو نو -12 او +2 نو دې نه به -10 جوړ شي نو تاسو به 10 ماینس ولیکئ او 0.1764 دا د خوانسي منټیسه په خپل ځای خو دا 2 + 2 دی نو دا به د دې کریکټریسټک سره 8 شي نو دا -12 دی دا +2 دی نو -10 به د دې نه کریکټریسټک جوړ شي او منټیسه به هم دغه یوه په خپل ځای ولګي اوس په دې کې لاست پارت چې دی log of 45 د log of 45 سالف کولو دپاره تاسو لاګ ټیبل په دې کې ډیسیمل نشته دی نو همدا ځای زموږ سره ډیسیمل شو په دې ځای تاسو ریفرنس ولګوئ چې یو نان زیرو ډیجټ لیفټ سایډ ته پاتې شو بیا ریفرنس تاسو ولګوئ د ریفرنس او د ډیسیمل په منځ کې یو ډیجټ دی نو کریکټریسټک 1 شوه پازیټیو به که نیګیټیو به نو چونکې ریفرنس زموږ سره لیفټ سایډ ته دی ډیسیمل رایټ سایډ ته دی نو دا به ستاسو سره پازیټیو کریکټریسټک یا داسې هم تاسو یاد ساتلی شئ چې کله ستاسو سره یو نمبر د کم چې لاګ اخیستی شوی که هغه 0 پوینټ سمثینګ 0 پوینټ او بیا څه ډیجټس درکړي نو د هغې کریکټریسټک زموږ سره نیګیټیو چې 0 پوینټ سمثینګ او د دغې لاګ مونږ اخلو نو د هغې کریکټریسټک چې تا معلوم کړه نو پازیټیو نیګیټیو ته داسې یاد ساتلی شئ چې دا 0 پوینټ سمثینګ دی نو د دې کریکټریسټک به نیګیټیو او چې کله 0 نه علاوه بل څه نمبر و نان زیرو ډیجټ او بیا پوینټ او بیا څه نمبر لیکلی دی نو د دغه کریکټریسټک بیا زموږ سره پازیټیو
ها لږه 45 نو تاسو د دې کریکټریسټک 1 ولیکله بیا دوه ډیجټس دا به راخلی د دریم ډیجټ لاندې به ګورئ دلته دریم ډیجټ نشته نو 0 شته دی نو 45 به د 0 په کالم کې وګورئ خو په لاګریتم کې یاد ساتئ چې په لاګ مونږ استعمالو نو 45 به د 0 په کالم کې وګورئ نو دا د 6532 دا زمونږ سره د دې لاګ شو اوس راځو کوېسچن نمبر 2 ته express each of the following as a single logarithm دا دوه ځای لاګ یې درکړی دی دا په یو لاګ کې لیکل دي 3 log of 2 minus 4 log of 3 تاسو ته چې هغه لاز یادي د یو نمبر چې لاګ اخیستی شوی د دې لاګ نه مخکې څه نمبر لیکلی نو دا نمبر په اصل کې د دې نمبر پاور و خو د لاګ یوه لا پیپلی شوی او دا د دې پاور نه راوړی شوی د لاګ نه مخکې لیکلی شوی دغه شان دا 3 په اصل کې د 2 پاور و خو دغه لا پیپلی شوی ده او د پاور نه راوړی مخکې لګولی دا به مونږ واپس هغه خپل ځای ته ورسو دا به ولیکو لاګ آف 2 او دا به لاړ شي هلته به بیرته واپس پاور ولګي ماینس لاګ آف 3 او دا 4 به لاړ شي واپس به هلته پاور ولګي اوس بله لا مونږ دا استعمالولی شو چې کله دوه ځای لاګ اخیستی شوی دی د یو نمبر د پاره د بل نمبر د پاره لاګ جدا جدا او په مینس کې منفي ده نو دا نیګیټو ده د دې په ځای باندې چې کله دا مونږ په یو لاګ کې لیکو نو دا اولنی د کم نمبر چې لاګ اخیستی شوی دا په نیومریټر کې ولیکو او دا دویم چې د کم څه لاګ اخیستی شوی دا په ډینامینیټر کې ولیکو نو دا اولنی چې د لاګ اف 2 پاور 3 نو زه به یو لاګ ولیکم خو دا 2 پاور 3 به په نیومریټر کې شي او ډیوایډډ بای دا 3 پاور 4 به په ډینامینیټر کې شي نو که په دې واپس تاسو دغه لا دویمه لا چې کوم ما لیکلې ده دا اپلای کوئ نو لاګ اف 2 پاور 3 او د ډیویژن په ځای بیا موږ منفي لیکو او لاګ اف 3 پاور 4 واپس دی دا هم جوړېدی شي نه دا زموږ سره په سنګل لاګ کې ولیکلی شو بیا دویم پارټ په دې کې وایي 2 log of 3 plus 4 log of 2 او ماینس 3 دلته که تاسو وګورئ نو سمپلی صرف 3 درکړی د دې سره لاګ سی نه دی لیکلی د دې سره داسې لاګ مونږ لګوو چې د هغې ویلو زموږ سره د 1 برابري نو که 1 د دې سره مونږ ضرب کړو نو نه دا نمبر کمی او نه زیاتی 3 به په حق خپل صورت وي نو داسې کم نمبر لاګ ورسره مونږ ولګو د څه لاګ ورسره ولګو چې هغه د 1 برابري نو که د 3 سره مونږ په ضرب کې ولیکو نو څه کمی زیاتې نه کوي نو دا لاګ اف 10 ځکه چې دا مونږ کامن لاګریتم استعمالو په کامن لاګریتم کې بیس 10 وي نو که مونږ لاګ اف 10 ټو د بیس 10 ولګو نو هغه زموږ سره د 1 برابر دی 1 کې د 3 سره ضرب شو نو نه کمی نه سیوا کوي
بل به دا وکړو دا 2 مخکې موږ کوېسچن کې ویل چې دا په اصل کې د دې 3 پاور دی خو یو لا پې اپلای شوی د هغې د وجې دا مخکې راغلی دا به زه ولیکم لاګ آف 3 پاور 2 پلس لاګ آف 2 پاور 4 او ماینس 3 into log of 10 to the base 10 نو بیس 10 بیا موږ نه لیکو ځکه چې دا ټول زموږ سره دلته هم بیس 10 دی دلته هم بیس 10 دی هلته هم بیس 10 دی اوس په دې کې دا پازیټو دی دا پازیټو دی دا یو پکې نیګیټو دی نو نیګیټو والا به ډیویژن ته ځي او پازیټو والا به په نیومریټر کې ملټیپلای شي نو یو لاګ به موږ واخلو نو دا به شي 3 پاور 2 او n2 2 پاور 4 دا دواړه په ملټیپلیکیشن کې ولیکل او دا نیګیټو دی نو اول د دې نه دا 3 پاور هلته بوځئ نو 10 پاور پلس 3 بشي دا یو سټپ دی اول وکئ نو بیا به plus log of 2 power 4 او minus log of 10 power 3 دا 3 مخکې دی نو دا به هلته د 10 پاور ولګي اوس پې بله لا دا اپلای کوي چې یو لاګ مونږ اخلو نو کم چې په جمع کې دي هغه به مونږ دلته دا دواړه په ضرب کې ولیکو نو 3 پاور 2 n2 2 power 4 او divided by 10 power 3 نو په دې طریقه باندې دا مونږه په یو لاک کې ولیکلی شو थर्ड पार्टी په دې کې درکړی دی log of 5 minus 1 نو بیا دلته د 1 په ځای تاسو log of 10 لیکلی شي ځکه چې log of 10 د څه برابر دی د 1 برابر دی نو دا به شي log of 5 minus log of 10 او دې ته ولیکئ چې log of 10 زموږ څه د 1 برابر دی ځکه چې دا کامن لاګریتم دی او په دې کې بیس 10 نو log of 10 to the base 10 equal to 1 اوس د دې یو لاګ که موږ واخلو نو دلته چې کوم نمبر لاګ اخیستی شوی دا په نیومریټر کې او د منفي والا چې ماینس لاګ اف سم نمبر نو دا به بیا په ډینامینیټر کې ولیکو 5 اور 10 بیا دا تاسو داسې هم لیکلی شئ چې لاګ اف 1 اور 2 یا 5 اور 10 ولیکئ دغه هم ټیک دی بیا لاست ون fourth number 1 over 2 and 2 log of x minus 2 log of 2y plus 3 log of z اول د لاګ نه مخکې چې کم نمبر ورسه په ضرب کې لیکلی هغه پاور له بوځئ نو دا به زموږ سره شي لاګ آف ایکس پاور 1 over 2 بیا ماینس لاګ آف 2y دی نو 2y ولیکئ او دا 2 هلته د دې پاور جوړ کړئ پلس لاګ آف زیډ ولیکئ او دا 3 هلته پاور ته وخیږوئ اوس کوم چې پازیټو ساین والا دی لکه دا زموږ سره پلس لاګ اپ ایکس پاور 1 over 2 او دا هم پلس لاګ اپ زیډ پاور کې
نو دا به په نیومریټر کې د دې دغه لګوئ او کوم سره چې نیګیټو ساین دی نو دا به په ډینامینیټر کې لګو او یو لاګ به واغستی شي نو لاګ آف ایکس پاور 1/2 نو ایکس انډر روټ هم لیکلی شو او دغه شان لاګ آف 2y دا به ډینامینیټر کې او دا زیډ کیوب دا به ورسره په ضرب کې ولګي او ډیوایډډ بای دا 2y او هول سکویرډ دا به ورسره په ډینامینیټر کې ولګي نن دپاره دا پوره دي ویډیو لازما لایک کوئ چینل پښتو ټیوټر سبسکرایب کړئ چې هره ویډیو تاسو ته په ټیم باندې میلاویږي تھینکس الاٹ